بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر يوكم نواسي إذا اجتمع المباشر والمتسبب وظيف الحكم إلى المباشر. کله چې جمع شي په یو فعل کې په یو نقصان کې مباشر او متسبب نو نسبت د حکم به مباشر ته کېږي، تاوان به مباشر باندې راولو. نور قصه کو بل تعبیر دی اذا اجتمع السبب والمباشرة علت سقط حکم السبب. اصول کې وایو کله چې سبب او علت جمع شي نسبت د حکم به علت ته کېږي، نو مباشر صاحب علت، متسبب صاحب سبب. إذا اجتمع السبب والمباشرة والغرور والمباشرة قدمت المباشرة. وضاحت الفاظ مباشر چاته وي؟ مباشر هغه کس ته ویل کېږي چې داغه د عمل نه بغیر څه د واسطې نه فعل صادر شي. داغه د عمل نه یو فعل موجود شي بغیر د واسطې نه. لکه مثلا زه د دې فرمان کتاب وشلوم، زما فعل زما د عمل سره شلیدلو سره یو فعل وجود تراله چې د کتاب ضایع کېدل شلیدل مینس کې څه واسطه نشته، دې ته ویل کېږي مباشر. تعریف ول ذکر کړی علامه حموي حد المباشر ان يحصل التلف بفعله من غير ان يتخلل بين فعله والتلف. فعل مختار، فعل مختار مینس کې حائل نه جوړ شوی. لنډه دار چې مباشرت معنا د علت، مباشر معنا د صاحب د علت. علت تعریف زمونږ اصول کتابونو کې داسې کېږي، العلت هغه شي ته ویل کېږي ما هو عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم. چاته چې د حکم وجوب منصوب شي ابتداءً بغیر صد واسطې نه. دا مو پرون ویلې د اسامي کې. یو بل تعریف هم ورله کولو چې دوو شیئینو کې شی اول دویم د پاره وضع شوی یو ورته مفزیم وي دوا، او دویم وجودن وجوبن باول باندې موقوف وي، دې ته ویل کېږي د اول ته علت او دویم ته معلول ویل کېږي حکم. لنډه دا ده هر هغه شی چې هغه باندې د یو حکم وجوب موقوف وي ابتداءً معنی بلا واسطه، دغه ته به علت ویل کېږي او د دغه کوونکي ته به صاحب علت ویل کېږي. به د علت ګڼ اقسام دي ښه ان شاء الله که موقع ووایو به. متسبب چاته ویل کېږي؟ صاحب سبب. دې لنډ تعریف دا دی چې د هغه د عمل او د فعل کوم چې موجود شوی دی ترمنځ د فاعل مختار فعل واسطه وي. حد المتسبب هو الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله والتلف فعل مختار. د فعل مختار منس کې راغلی وي. مثالونو کې را راځي ښه. اصولیین تعریف کوي چې متسبب چاته ویل کېږي چې د چا فعل د چا عمل په یو فعل کې د یو فعل په وجود کې مؤثر نه معنا د عمل او د دغه فعل موجودوالی په منځ کې واسطه راغلی او د دغه فعل نسبت مقه واسطه ته کېږي. لکه یو سړي بلاره کې مثال وایي لاره کې کویا ویستلو او یو کس په دغه کویا په غاړه روان دی او بل دی کور کړل او یې غورځول ورته، نو هغه بل هلاک شو. نو د دې هلاکت متسبب چا چې کویا ایستلی لاره کې هغه دی، او مباشر دا چې چا چې دی کور کړله. نو د دې هلاکت او د کوی ایستونکي والا د دې عمل ترمنځ واسطه راله د فاعل مختار فعل چې هغه د کې والا دی. بهرحال مفهوم د قاعدې دا دی آسان چې کله یو شی ضایع شي، یو فعل وشي او دغه په یو شی ضایع شي او دغه شی ضایع کېدلو کې دوه کسان شریک وي، یو مباشر چې هغه بلا واسطه د فعل کړي شی ضایع کړي د عمل کړي، او بل متسبب چې هغه دغه هلاکت دغه فعل شی هلاکول چي دي
هغه د پر سبب جوړ شوی یعنی د اغا او د فعل ترمنځ فعل مختار موجود وینو نسبت د فعل با اول تکیږي مباشر ته مجلد کې داسې بیان کړي لو فعل احد فعلا يكون سببا لتلف شيء پدې هوبوي شو فحل في ذلك الشيء فعل اختياري حائل راشي دغه شی یعنی دغه حلاکت په منځ دغه حلاکت د بار فعل اختیاري حائل راشي يعني أن شخصا آخر أطلب ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا ومقب ضامن وي رسبي مفهوم معنی بوې شو لیکنه نو کله چې د یو لن نقصان بوایو یو نقصان وي او د دوو کسانو نشوي وي یو نه بالواسطه شوی وي هغه متسبب دی او یو نه بلا واسطه شوی هغه مباشر دی نو نسبت د نقصان بدغه مباشر ته کی کوئی مثال هم چې ویلو البته دا قاعده چې دا یو دو اصول لري کله چې مطلقاً نه ده اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر ته چې موږ نسبت د حکم کو متسبب ته نه کو دیر بار دو نور اصول دي او کده سی وایو دو قیدونه دي ام سیده اول دا چې د متسبب اثر چې دا به د مباشر نه قوي نه کچره د متسبب اثر په نقصان کې د مباشر نه قوي په نسبت دغه نقصان مباشر ته نه متسبب ته کیږي ونه رسیدلې اما اذا كان السبب علامه علي حيدر وي اما اذا كان السبب ما يفضي مباشره الى التلف فيترتب الحكم على المتسبب او دې لپاره یو مزیدار الفاظ علامه تاسو ذکر کړی تاسو لګاوري ترجمه نو کوم پیږي به عالم انه متى كان المتوسط علت يدي مباشر يدي بين السبب والمعلول صالحا لاضافه المعلول اليه چې د معلول نسبت هغه ته کوم مباشر ته ټیک ده کو به يكون السبب حينئذ سببا حقيقيا سبب حقيقي نسبت د حکم ورته نکو محضا بمعنى انه لا مزيه له سوى الافضاء الى حصول صرف د یو کار کوي چې حکم ته سړی ورسولو نور هغه ته د حکم نسبت نکیږي وعرفوه بانه ما توسط بينه وبين الحكم الا چې دا او د حکم ترمنځ علت راشي بس به بدا تش سبب پاتې شي وذلك المتوسط كم چرازي هو العله وهذا هو المبحوث عنه في القاعده ومتى كان المتوسط قاعده کې دغه مراد حکم چې تیر شو اوس راشي دویم ومتى كان المتوسط غير صالح لذلك کداغه متوسط علت دا صالح د حکم نو چې نسبت ورته وکړو نو بدی وقت کې فالحكم يضاف الى السبب ويكون حينئذ في معنى العله دی وخت کې به د سبب ته ویل کېږي سبب به معنی العلت به ته نسبت د حکم کېږي ما تاسو ورون ویلو د سبب څلور اقسام دي ښا یو ته سبب حقيقي وي هغه تش مفزي حکم لري بس نسبت د حکم مرته نه کېږي دیم نمبر سبب به معنی العلت دی او علت العلت مرته وي دغه لپاره اسامي کې مثال ذکر کړی دی لکه د حل بزعید لپاره علت چې ده کنه سبب د سی وای دی بل تر پراشه نکاح دا سبب د ملک نکاحي د پاره نکاح چې وشي ملک نکاحي راشي او ملک نکاحي به سبب د بار د هل د بوزعي علت د بار د هل د بوزعي نو دغه هل بوزعه چې دا د دې د بار څوک سبب شو ملک نکاحي علت شو او به ملک نکاحي د بار څوک دی نکاح کول نو نکاح څه شو علت العلت شو بمعنى العلت شو دغه صورت کې به د حکم نسبت هغه ته کیږي رسې کنه برحال او به دریم نمبر چې هغه سبب مجازي دی او څلورم نمبر به غونو ذکر کړل ځکه غاصل کې علت او سبب ورته ویلو مخکې مل بیان کړو مثال لراشي یو سړی په یو حیوان باندې سور دی نه دا څوک چې سور دی او روان حیوان یې روان کړی دی دا په حقیقت کې مباشر دی نو که کوم شی هلاکیږي نسبت د هلاکت به دغه مباشر دغه سور ته کیږي مطلب د حیوان په کوم شي خپه کې خو دغه د من قدرت کې ویلو اوس که یو کس رالی او دا حیواني هجی
یو کس رالی او حیوان یې وشړو، دا یو کس په سور دی او بل رالی حیوان یې وشړو، لغت یې کو، دې صورت کې د چا څه شی هلاک کو. اوس به نسبت د حکم څنګه چې مباشر ته کېږي ورسره متسبب دا چا چې وشړو لغت هم کېږي. دا رسۍ پې دواړه پکې رال. او دې د بربل مثال چې هغې کې صرف او صرف متسبب نه تاوانلو، یو سړي د چا نه ګریوان ونیولو او د هغه په جب کې څه قیمتي شی و، هغه وغورځېدلو د ګریوان نیولو په وجه باندې او مات شو. نو دا د چا بجب کې چې وغورځېدلو دا مباشر دی، چا چې د ګریوان نیولې دا متسبب دی. دلته اثر د نقصان چې دی د هغې نسبت به موږ متسبب ته کوو. ډېر به وروسته قاعده م را روانه ده، کله چې د مباشر داسي که چېرې متسبب نه وی دا فعل نه موجودېدلو نو بیا به نسبت د فعل مباشر ته نه متسبب ته کوو. لکه دلته جب نه دا شی لوېدل، که چېرې ګریوان نیول نه وی نو نه لوېدو. خوانې در نه کو دې جملې کله چې دا فعل داسي که چېرې متسبب نه وی نو مباشر د وجې نه موجودېدلو. درسې یو د مباشر داسي که چېرې متسبب نه وی دا فعل نه کوو، ټول یو مطلب دی. دې صورت کې به بیا د فعل نسبت چاته کېږي؟ متسبب ته به کېږي. همدغې کې د اکراه ملجه مسله هم ده. یو سړی په چا باندې اکراه وکړي د چا مال هلاک کا، په سر یې ورته تمانچې ایښي هغې هلاک کړي، نو تاوان به د مکره نه اخیستل کېږي، مکره نه. ولې مکره متسبب دی او مکره دا مباشر دی، اصل کې بالفعل شی هغه هلاک کو، خو سبب یې څوک جوړ شو مکره. نو اثر دلته د مکره قوي دی. که چېرې دا مکره نه وی متسبب نه وی دا فعل نه موجودېدلو مباشر نه کولو نو اثر د فعل به په دې وخت کې متسبب ته کېږي. بهرحال قاعده دا ده چې کله یو نقصان منځته راشي او یو پکې مباشر وي یو پکې متسبب وي، نسبت د نقصان به مباشر ته کېږي متسبب ته نه. البته که چېرې اثر د متسبب قوي و د اثر د مباشر نه به نسبت د حکم مباشر متسبب ته کېږي مباشر ته نه. رسۍ پې دویم چې کم نقصان وشو، کم واقع من تراله په هغې کې متسبب تعدي کوونکی نه وي. که چېرې متسبب داسې وایه حکم دا قاعده اله چلیږي چې کله متسبب تعدي کوونکی نه وي، مباشر وي که نه وي، خو چې متسبب تعدي کوونکی نه وي. اوس که متسبب تعدي کوونکی او مباشر باقاعده تعدي کوونکی نه و بیا هم نسبت د حکم متسبب ته کېږي مباشر ته نه. هماغه مفهوم دی تقریبا. نو موږ داسې ویلی شو او بیا هم هغه قاعده فټ کولی شو چې کله فعل داسې و که چېرې متسبب نه وی نو نه کېدلو، متسبب په وجه وشو، اثر د ده قوي دی، نسبت د فعل به متسبب ته کېږي. لکه مثالي امقه دی، یو سړی په حیوان سور دی نو هغه ښه صحیح روان دی، څوک چې سور دی دا مباشر دی. نو اوس یو کس رالی او مثلا په یو تیره شي باندې حیوان ووالو ویسي خولو، هغه منډه کړله، ستنې پکې ورکړه، نو هغې څه شی هلاک کو، مالي یا جهني نقصان یې وکړلو. نو اوس تعدي چې کړي نه متسبب کړي د چا چې په ستنه والی دی، نقصان د نسبت به هم متسبب ته کېږي. نه رسۍ پې حضرت کومه قصه لیکلې تاسو به کتلي مقالاتو کې انتهایی مزیداره لیکلې، تاسو لږ متوجه شئ. نسبت د فعل به متسبب ته کېږي که مباشر ته. نو هغه 5 صورتونه جوړ کړي، څلورو کې مباشر ته کېږي. څنګه چې قاعده ده اضاف الفعل اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر. هغې کې اول صورت دا دی چې یو نقصان وي او فقط مباشر کړی، بس نسبت به مباشر ته کېږي، متسبب د سره شته نه. به مباشر که تعدی کړی وي یعنی شرعا ممنوع کار کړی او که شرعا ممنوع کار نه کړی، بهرحال تاوان بشتا. شرعا ممنوع کار کړی خوراک موجود دی او پردی یو خړو هم تاوان به ورکوي. شرعا جایز کار کړی هم تاوان پې دی، معنی خوراک نو نشته مري، شریعت وجه اجازت ورکړی د بل مال اخرى، نو شرعا جایز کار کړی دی، مال د بل خړو خو تاوان به ورکوي. الجواز الشرعي
دا پکې نه چلیږي دا ورسته ان شاء الله وایو دویم صورت کچره مباشر او متسبب دا دواړه جمع شي او تعدید یوم نه نبه به هم نسبت د فعل نسبت د عمل مباشر ته کیږي متسبب ته ځکه تعدی کوي او کنوي مباشر ضامن دی او متسبب کې خو تعدی ضروری د بیان راځي رااله دو شو او دریم نمبر دواړه جمع شي او تعدید یوم نوي کدا مو ویلو اول کم یو چې عمل سره مباشر کړي سره او دویم نمبر عمل د دواړو په شرکت نه من ستراغلي او تعدی یوم نه کړي او دریم نقصان دواړو کړي او تعدیم دواړو کړي به هم نسبت د فعل مباشر ته کی څه شو او څلورم نقصان دواړو کړي او تعدی مباشر کړي او متسبب نه کړي دې کې هم نسبت د حکم مباشر ته کیږي په ونه شولې به ووري اول نمبر عمل دا فعل سره مباشر کړي دویم نمبر فعل دواړو کړي دا رمخ کې دا اوس مې چلنو ویلو خو تعدی مباشر کړي دریم نمبر یوم تعدی نه کړي څلورم نمبر دواړو تعدی کړي دې څلور ورو شرطونو کې بنسبت د فعل مباشر ته کیږي قاعده موافق وظیف الحكم الى المباشر پنځم نمبر چې متسبب تعدی کړي او مباشر تعدی نه کړي دې صورت کې به نسبت د حکم متسبب ته کیږي تفریعات ووري لکه مخکې ذکر کړی وسړي پلار کې کو یا وستلو دا متسبب دی ها اوس که څوک هلاکیږي دا به سبب جوړیږي او به یو کس روانو او هغه بل ولدي کور کړل ور وایرته ولو یا څه سامانی د بل ور ورته ولو ندی صورت کې بنسبت د فعل لا چا چې دی کور کړي ورته ولې مالی جاني نقصان کړي غته کو دا کوم مباشر دی ندی دا صورت دی چې نقصان تعدی دواړو کړي دا نسبت د فعل با مباشر ته کی او د متسبب هغه مباشر معنی قویم نه ده دیم صورت یو ماشوم دی چا ولا چاړه بلاس کې ور کړل او ماشوم په چاړه باندې ځانو والو خوږي کو نو د نقصان نسبت به ماشوم د کېږي مباشر دی فاعل مختار دی او چا چې لاس کې چاړه ور کړی غته باندې کېږي ها کچره چاړې د لاس او غرزیدل او خپې وغیرہ به خوښ شولا دې صورت کې به نسبت د حکم سره متسبب ته کېږي ځکه هغه تعدی شته او مباشر ماشوم چې دغه تعدی نشته نو کدا سی وایو اول اصل ولګو چې کله د متسبب اثر قوي به نسبت د حکم متسبب ته کېږي مباشر ته نه پیږي کنه پیار عمدغه شان یو سړی غلطه سامان خودلو چا غده کپټي یو مودا غلطه مالی ودیو خودله نه مودا ما یادوي بس دا سریقه یاد کړئ یا یو کس بل ته ویل پلان څوک وجل او ته پلان کیږي کې دي زیو ته خودله بس هغه سړی ورلې مړې کو نو دی وخت کې چا چې غلا وکړه دغه مباشر دی چا چې قتل وکړه دغه مباشر دی چا چې وته زی خودلې دی دوړو صورتونو کې دا متسبب دی نسبت د حکم با مباشر ته کیږي تعدی دوړو کړي دا خو اثر د مباشر د تعدی چې دی هغه زید دی نسبت د حکم مباشر ته کیږي البته دو صورتونه دي مستثنا دي یو دا یو سړی سره د چا مال ودیعه کې پروت دی او هغه غلط زیو خودلو چالت پروت دی او غل ورله او هغه مالی وشت کو اوس به زمان هم د دې مودان اخیستل کیږي د دې وجنه نه چې اثر د متسبب خو کمزور دی به څنګه نسبت دته کې دا اعتراض راځي کنه چې غلا وکړه هغه مباشر دی اثر خدای قوي دی په نسبت د هدایت والا چې ته لار خودلې ده نو به وته ول نسبت کو به عدم حفظ په وجمانی دمانی دا زمان راځي هغه دا چې د ترک حفظ وکړلو همدغه شان یو بل صورت مستثنا دی کله چې مثلا عباس نام قدرت کې ویلو فرمان باندې د ضرور په داوا وکړه گواهانو گواہی ورکړل چې اوجی د غزر روپۍ
په فرمان باندې پوری دي قاضي فیصله وکړه د غزر روپۍ عباس ته د فرمان نه ورکړلې بیا وروستو ګواهانو رجوع وکړله نو اوس حکم دا دی چې تاوان د دغه مدعا علیه به د ګواهانو نه پوره کول شي نو که سوچ وکئ مباشر قاضي دی دا عمل هغه وکړو او دا ګواهان دا د سبب په کار زیات نه زیات د سبب کردار ادا کوي خو به هم تاوان د ګواهانو نه لو ولی قاضي خو په دې صورت کې تعدی کوونکی نه دی نو دا هغه صورت دی چې دواړه جمع شي مباشر او متسبب او مباشر پکې تعدی نه یو د متسبب وینو نسبت بچاته کیږي متسبب ته هغه اخري صورت دی تاسو پوه شئ مخکې راځي قاعده نمبر 90 الجواز الشرعي ينافي الضمانه یو کار چې شرعاً جایزو بس دا د زمان منافی د زمان به پکې نه راځي نور قصه ور سره شته کا مفهوم د قاعده چې کوم کار شریعت جایز کړی او سړی وکي نو څه زمان که نقصان بغیر شي دغه ضامن به نوي وجه سره وجه دا د مولسم چې کوم کار شریعت جایز کړی هغه تعدی نوي او کوم شي کې چې تعدی نوي نو دغه نقصان نسبت سړی ته کیږي نه او کوم کار چې کې تعدی وی هغه شریعت جایز کړی نه لنډه دار چې کوم جایزي شرعي دی نو هغه کې تعدی نشته دی زبان من په ناراضي دلته دوه قیدونه بلګو دوه شرایط وایي دوه قیدونه الجواز الشرعي ينافي الضمانه کم کار چې شرعاً جایز وي ابد زمان منافي وي اول قید پکې دا دی دا کم فعل چې سړی کوي جایز فعل دا بداسي فعل نوي چې هغه کې قید د سلامتیا لګېدلې بې دا فعل بکې جایز دی الله خو چاته به نقصان نه ورسې که دا قید پکې لګېدلی و اگر چې جایز وي به نو به که څه نقصان ورسېدلو تاوان به پرې راځي بیا به دا قاعده نه چلېږي چې الجواز الشرعي لکه لاره باندې د ګاړې چلې حکومتي قانون د اجازت ورکړی چلوي ټیک ده نو ګاړې چلول جایز دي الجواز الشرعي شریعت هم جایز کړی البته قید پکې لګېدلی دی ګاړې چلول جایز دي خو بده شرط بده قید چې نقصان به چاته نه رسي اوس که چا په دې ګاړې باندې نقصان چاته ورسولو دغه توان پر راځي څوک یې ګاړې باندې والو فعل کې خطا شو قص کې خطا شو به هر حال توان پر راځي مالی نقصان یو کو جانی وکړلو په دې یو قید مالی پوي شو او دویم دا فعل بنوي چاغي کې د خپل ځان د حفاظت د پاره د مال پکې هلاک شي دا فعل بنوي نو که چره دا فعلو چې د خپل ځان د حفاظت د پاره د بل مال تلف کړلو به هم به توان راځي لکه اوسله په حالت د مخماسه کې دی د لوګي نمبري نه ته اجازه شریعت ورکړې جایز ده چې د بل مال خوړل شي دلته وسګوري دا د بل مال چې تلف کوي خوري دې کې د ځان حفاظت کوي چې مړ نشمه دغه شان صورت کې سره د دینه چې دا کار جایز دی د بل مال اخرى خو ينافذ ضمان قاعده پکې نه چلیږي زمان پر راځي اصل کې صاحب د هدايي یو مسله ذکر کړی دا چې کله کافران هغه مسلمانانو بچي یا تاجران مسلمانان او یا قیدین مسلمانان ډال جوړ کی نبی به منګه غشي ورولو کنه دزي به پکاو کنه و یو کو به البته نیت به د کافرو د وشتلو کو وس کداغه مسلمانان به کوم شي دغه تاوان دیت به سي حسابي وای دا به يمنه به ول وجه ذکر کړی ولی وای والغرامات ولا تقرن بالفروض بای جهاد فرض دی فرض عمل کی غرامت تاوان ناراضي به سوال دا دی چې بای دغه وخت کې سره چې د لوګي نمبري د باندې خوراک کول فرض دي کني خودکشي به دا خو چې پر دې مالو خوري دا باندې خو تاوان راځي کنه دلته ور سره ویلي بخلاف حالت المخمسه په خلاف د حالت مخمسي وجه سره صاحب دې دی وی جهاد already غریب نفس جان لګولې دي مال لګولې دي اوس که ورته وې کچري څوک دی بل کو داغه توانم درمانه راځي به وی ځاله کده سره جهاد کوم نه رسېږي نو جواز شرعي باندې کله زمان راوستلو آی بریدي به او دی بل طرف ته چې د لوګي لمري کله ته وې چې تا باندې د غمال توانم راځي مړ وې راځي دي خو چې بچ شم سره
خیال هم دی که نه. برحال قاعده دا ده چې کوم کار شرعن جایز وي هغې باندې که چاته څه نقصان رسېدلو زمان به پکې نه وي. البته یو قید چې دغه کې د سلامتیا قید نه لګېدلی، که چېرې ویل دا کار جایز دی زمان به نه وي خو به دې شرط چې سالم یې وکړي نو بس به کړې سالم ونه کو زمان به راځي. دویم دا داسې فعل به نه وي چې د خپل ځان د حفاظت دپاره د بل مال هلاک کړي. ښه جي د دې قاعدې یو جانب مخالف هم جوړېږي. الجواز الشرعي ينافي الضمان معنی چې کوم کار شرعن جایز نه وي هغې کې به خامخا زمان هم وي. نه دا مسله ده خو قاعده کلیه نه ده چې کوم کار شرعن جایز نه وي هغې کې دي زمان وي. دا قاعده کلیه نه ده. البته ګڼ مسائل په متفرع هم دي. قاعده کلیه ځکه نه ده یو سړی دی مثلا ما سره د عباس مال دی یا ما سره م وایه د عباس مال دلته پروت دی راوچتې یو ځای ما نه کم نه وي اوچتې نو دا زما منع جایز نه ده چې دا خپل مالک د هغې د مال د تصرف نه منع کومه جایز نه ده که نه. خو دغه مال دغه شان پروت او هلاک شو نو په دې صورت کې به ما زمان نه راځي. اگر چې وګورئ ما عمل غیر شرعي کړی خو بیا هم زمان را باندې رانه دی. همدغه شان یو سړی دی چای په سر تمانچه کې ښودله اکراه ملجه یې پرې وکړه چې دا بل مړ که نو هغه له نه ده جایز چې بل مړ کړي او بیا یې مړ کو نو دغه چې دی نقص تاوان دا به په مکره باندې راځي. مکره باندې نه حالانکې مکره شرعا ناجایزه کار کړی نو برحال قاعده داسې نه شوله چې کوم شی غیر مشروع وي هغې کې دی زمان راشي. تفریح د دې دپاره یو سړي په خپله ځمکه کې کویا ایستلی دی او په هغې کې څوک وغورځېدلو نو زمان پې نشته ولې جایز کار یې کړی. الجواز الشرعي ينافي الزمان. همدغه شان یو کمر یې خپله ځمکه کې ایښې وغیره. دویم صورت دا من قدرۍ کې ویلی یو سړي د چا نه حیوان په کرۍ باندې ونیول او ورته ویل چې هلکه من غنم به پې وړی ویل زه صحیح ده نو هغه پې من غنم یوړو او په دې وړو وړو کې حیوان هلاک شو توان پې شته نشته. یا د من غنمو نه کم ویوړل پې یا د غنمو په مثل بل شی یا د هغې نه هم کم هغې پې ویوړل او هلاک شو بیا هم توان زمان پې نشته دی رسئ په دې باندې. همدغه شان دریمه تفریح یو سړي مزدور ته کپړه ورکړله چې رنګ یې که نو هغه جایز کار کول او رنګ کول یې هلاکه شوله توان پې نشته. الجواز الشرعي ينافي الزمان. البته د دې نه څه صورتونه مستثنا دي. توجه جي هغه دا چې موږ دا قدرۍ کې ویلو کله چې وکیل په خپلو پیسو باندې موکل له شی والي نو کولی شي دا چې موکل ته وایي اول به پیسې راکړي هله به دا مبیعه در کومه یعنی حبس د مبیعې کولی شي نو دا حبس د مبیعې جایز دی خپل حق دپاره یې کوي. خو که دا مبیعه هلاکه شوله نو تاوان یې ټول په وکیل باندې دی ینافي زمان نشو غرامت پرې رالی. همدغه شان د دوه کسانو شریک بوټی دی نو یو غایب دی دی بل له جایز ده چې بوټی ووایي ضرورت یې دی هم هدایه کې دي جایز ده ورله. خو ده چې کله بوټی ووهلو غایب رالی نو جایز کار یې کړی نو که هغه ورسره په بوټي کټ شوي بوټي کوم قیمت مثلا خرڅ کړی دی کمې روپۍ کړي نیم کې ورسره شریکېږي هم ټیک ده او ورته وایي چې بھائی تا بوټی مات کړی دی د دې کوم نقصان دی کوم قیمت لازمیږي چونکې نیم زما و نیم به ماله راکې نو دا هم کولی شي. نو بوټی مثلا خرڅ کړی په 10,000 دی 15,000 روپۍ هم ته اخیستلی شي او که بوټی ولاړ وی نو د دې 12,000 روپۍ قیمت جوړېدل نو بیا یې 6,000 هم اخیستلی شي. سره د دې نه جایز کار یې کړی خو بیا هم پکې زمان رالی. همدغه شان حکم د رفیق سفر سره یو سړي سره د سفر ملګری دی او هغه مړ شو او د هغه سامان د ځان سره علاقې ته نشي راوړلی نو شریعت اجازت ورکړی وله خرڅ یې کوي پیسې به راوړئ نو که ورسو پې ومنله ډېره ښه ده که ورته وویل چې دغه بیه تا صحیح نه ده کړی موږ یې ختمولی شي دا یو قسمه زمان دی
همدغه شان د لوقتي حکم دا څلورمه تفریق. یو سړي یو شی وموندلو حکم دار چې اول به د مالک تلاش وکړي که میلاو نه شو پس بیا ورته حکم دار که صدقه کوي صدقې کا هغه خپل غریب خپل استعمالولی شي او که مالدار او بل ورکولی شي او که مالدار او صرف بل به صدقه کوي. اوس که دا کار د جایز دی چې وی کی خپل استعمال کې غریب دی بل ور کوي مالدار دی بل صدقه کی دا ول جایز دی خو که مالک را له پیدا شو او هغه ضامن جوړولې شي سره د دینه جواز شرعي دی به هم انا فی الزمان حکم پنه لګي پوه شولې به